اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چونکہ شہادات شپاد امام کاظم علیہ السلام واللندی مناسبات سره ټولو مؤمنینو ته تسلیت و تعزیت عرض کوم. و اندی مناسبات سره یو حدیث امام علیہ السلام نه تاسو خدمت کې نقل کوم چې هغه وخت په باره کې ده، یعنی ټایم مینجمنٹ په باره کې ده چې خپل اوقات ټایمینګ به څنګه مینج کوي، څنګه به منظم کوي. دی په باره کې یو اهم ترین حدیث ده، چونکه وخت څه کوم ده انسان زندگی کې ټول نه یو غوټ نعمت ده، یعنی د نه غوټ نعمت کې ده شي انسان پر دی دنیا کې موجود نه وي. دی وجنه وخت نه انسان په کار د استفاده وکړي، د کوم فرصتونه دي، کوم لمحې دي، کوم غنټې دي، کوم د ورځې دي، د میاشتې د انسان څخه په کار د انداسې تیرې نشي. ویلې چې کدا لمحات انسان خدای ما وکړه ضایع کړل، نو قیامت ورځې به دوی په باره کې به حسرت کوي، افسوس وکړي. قیامت نمونه یوانما یوم الحسره ده چې هلته به نیک خلق بیا حسرت وکړي، افسوس وکړي. افسوس به دی وجه نه کوي چې هغه کله خلکو مقامات نور خلکو مؤمنینو مقامات او درجات کسي هلته نعمتو کې کسي، هغه به د افسوس کوي چې کاش مو د لمحې ضایع نه وای کړي، دا ورځې مو ضایع نه وای کړي، دا غنټې مو ضایع نه وای کړي، دوی نه استفاده کړي وای. دی وجه نه بعض ځینو روایتو کې دا ویل شوی دي چې عمر په باره کې دغه لمحو په باره کې به انسان نه پوښتنه کوي، وعن عمر فيما افناه، چې دا پوښتنه وکړي انسان نه چې دغه ژوندۍ په باره کې د عمر د لمحات د غنټې د ورځې د میاشتې د چی کې د ضایع کړل دی په باره کې به انسان نه پوښتنه کوي. یو لمحه د کوم لمحات د کوم زوس خبرې کوم د لمحات ټول ثروت ټول دولت خرج کړه، د لمحات واپس نه راځي. دی وجه انسان کې ضایع کړي د لمحات، نو قیامت ورځې به هغه افسوس کوي، هغه به حسرت کوي. نو مت په کار دي چې دغه اوقاتونو استفاده وکړو. اندی حواله سره امام کاظم علیه السلام نه روایت ده چې اندی باندې تاکید کوي چې په کار د اوقات د 24 غنټې په کار د مینج کړه، منظم کې دوی استفاده وکړي، د فرصتونو ضایع نشي، هر چی ته بیل بیل وخت ته معلومي په کار ده. ندی کې امام علیه السلام فرمایش کوي چې اجتهدوا في ان يكون زمانكم 4 ساعات. امام علیہ السلام یې څه کوشش وکړي چې تاسو کوم د اوقات دي د 24 غنټې دا په کار ده 4 حصو کې تقسیم کړئ. ساعه لمناجات الله، اول حصہ په کار ده خدای سره راز و نیاز پر، خدای بندګۍ پر، خدای عبادت پر، دې طرح په کار ده خاص شي، دې سره مخصوصه شي. ویلې چې څوره کارونه کېږي دنیا کې د څوره نظام څخه چلیږي د خدای قوت او قدرت څخه چلیږي. انسان کوي ایسا خپل اوقاتونه د سیمایانه کې څنګه خدای سره راز و نیاز کوي، انسان ته انرژي ملګي، طاقت ملويږي، قوت ملويږي، نورو کارو کې هغه ته مدد ملويږي. دی وجنه امام فرمایش کوي چې ساعه لمناجات الله، یو ایسا په کار ده مو خاص کو خدای سره راز و نیاز پر. دویم ایسا وساعة لامر المعاش، دویم ایسا په کار ده مومن هغه خاص کی امر معاش پر، کوم هغه کاروبار دی، هغه بزنس دی، هغه کوم تجارت دی یا چه دی معیشت پر، یعنی هغه اقتصاد پر، هغه ته په کار ده خاص کی خپل کسب و کار پر، دې لپاره خاص کی په کار ده. ویلې چې دین صرف آخرت باندې تاکید نه کوي، هغه مومن و انسان دنیا باندې تاکید کوي چې دنیا کې په کار دغه خپل کاروبار بزنس هغه بهترینه طریقې سره په کار دی وکړي. دیو جن وایسا په کار دغه اوقاتونه امر معاش پر، خپل بزنس خپل کاروبار پر په کار دی خاص کړي. وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن. بل ایساڅ هغه مو خاص کو متپکور دي څنګه مو معین نوی مو زندګي کې هغه دی پاره چې خپل مؤمنینو
وړونو سره ملاقات پر هغه زیارت پر هغه سم بلودل پر هغه خونو ته تللې پر دی پر پکور د مخاص کو هغه وړونه څنګه الذين يعرفونكم څنګه با اعتماد او ثقات وي او تاسو تخپل عیوب خیغه یعنی ته متوجه کی کته کې مثلا وانی مغلطی وي هغه ته متوجه کی داشه وړونه وي داشه مرګلی وي څنګه تو خپل عیوب ته خپل غلطي او ته متوجه کی هغه به ته اصلاح وکړي داشه کسانی پکور دي او یخلصون لكم فی الباطن ومخلص وی لکه څنګه مخ ته مخلص وي تاسو ملويږي وند سي باطن کې هغه پکور دي مخلص وي د سینوی غوړنه د سي مرګلی نوې څنګه مثلا تاسو ملويږي وخیلته وي او ته نه بعد هغه بل خلته وي ته غیبت کوي او ته څه کوي داشه کسانی بلکې مخلص وي ظاهر او باطن ته پرې وخیلته وي ويخلصون لكم في الباطن نو مؤمنینو صدا وخت خاص کوله ډیر اهم ده ډیر زیات عظمت لري ویل څه ځنو روایتو کې یې څه تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا معصوم یې څه خپل منځو کې ملاقات میل جول په کور دې موجود وي تاسو بل سره ملوي یو بل سره ملاقات کوي بل زیارت کوي ویل څه دی په ذریعه تاسو زړونه زندگی تاسو زړه زندگی د قلوب زندگی د دي و ذکرا لاحاديثنا و د کی مو خپل کوم مو روایت دی مو کلام دی مطالعات دی هغه تذکرہ کیږي هغه زندگیږي یعنی مومن یو اهم علامت اندار څه غام کله خپل منځو کې کینی نغ الله لعب نه ای هغه فضول خبرې نه کوي بلکې هغه دسه خبرې کوي چې هغه کې غیبات وي نو کې دروغ وي نو کې الله لعب او اهل بیت تذکرہ وي کوي اهل بیت تعلیماتو کې زنده شي پکور ذکرا لاحاديثنا اخری ساعه وساعه تخلون فيها للذاتكم في غير محرم وبهذه الساعه تقدرون على 3 ساعات بل ایسات څلورم ایسات څنګه متفقور دي امام منون کو تفقور دي څنګه خاص کی هغه ریفریشمنٹ لپاره انټرټینمنٹ لپاره یعنی دسی کورونه هو حلال ریفریشمنٹ لپاره حلال شیانو په ذریعہ مثلا سیر او تفریح ده نور شیان د خپل بچو لپاره دسی شیانو سره ریفریشمنٹ انټرټینمنٹ څنګه حلال وي کله دین انسان لکه څنګه روح باندې اصرار کوي تاکید کوي چې انسان روح پکور دې زنده وي اندسه انسان جسم باندې هغه تاکید کوي پکور دې هغه جسم هغه جسمانی کوم ضرورت هغه پکور دې پراشي نو جسمانی ضرورت لپاره یو ریفریشمنٹ ده انټرټینمنٹ ده تفریح ده سیر او تفریح ده ضروری ده ورزش ده نور شیان دي هو شرط کې داره څه فی غیر محرم څه حلال وي حرام نه وي و دغه په ذریعہ د کوم اخیری ساده وخت دی په ذریعہ معصومیت و بهذه الساعه تقدرون على 3 ساعات د کوم نور کوم کارونه دي نور امور دي نور کوم تذکرہ او درې خدای عبادت او بندگی راز و نیاز امر معاش یا خپل وړو ملاقات دغه په ذریعہ د څلورم په ذریعہ انسان هغه د پاره طاقت ته ملويږي انرژي ته ملويږي ویل کله انسان ورزش کوي ریفریشمنٹ ته ټایم وبسلوي انټرټینمنټ ته ټایم وبسلوي نغه سټیم نه زیاتېږي هغه کې نور قوت او انرژي او طاقت پیدا کیږي هغه ته ټول عبادت او تاسو خپل کاروبار بزنس او تاسو ټول شو هغه ته اسانيږي دی وجنه امام تاکید کوي دغه څلور شیانو باندې چې د کې مادي شیانو دي مانوي شیانو دي چې په کور د مخبل اوقات منظم کو مینج کو دی مینج کولی نه بغیر انسان به حسرت کوي قیامت ورځ افسوس وکړي دیو جن دعاونه کې دا جملې موجود دي چې وعني على البكاء على نفسي وعني بالبكاء على نفسي دعای ابو حمزه سومالی کې دا جملې موجود دي چې ما ته د طاقت راکې ما ته توفیق راکې چې زه خپل حالات باندې وجوړم چې ما د کوم حالات د کوم وخت زه کوم افنیت عمري
بالتصویف والاعمال داسې جملې دي دعای ابو حمزه سومالي کې. څټول د عمر ما ټال مټول کې دغه کې ما ټول عمر ضایع کو ځواني مې ضایع کم و اندی ټال مټول کې نن دا کور کوم سبا کوم نن المنشور کوم سبا کوم نن دا نشه پرېږدم سبا پرېږدم دي کې ما ټول د عمر ضایع کړلو. او بیا دعا کې مخکې چې کاندي حالت کې زه مړ شم د دنیا نه لاړ شم قبر ته نمونه بدترین حالات به بل چونه وي ټول نه بد حالات به مو وي قبر کې. دیو جن مت په کور ده څنګه افسوس نه حسرت نه قیامت ورځې قبر کې برزخ کې هغه حسرت او افسوس نه بچول لپاره امام د یو قول نه په کور ده مو کم از کم عمل وکړو که واقعا مو امام منون کیو امام شهادت مو منو کو امام پیروي کو نه په کور ده کم از کم د یو حدیث باندې مو عمل وکړو هغه مو فائدې پاره ده مو دنیوي فائدې دی وکړي چې مو خپل اوقات مینج کو وما علينا إلى البلاغ.